إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء د حسن خاتمه اهتمام کول چې د انسان اخیره خاتمه په ایمان کې شي دا په اشیاء کې اهم چیز ده د انسان ژوند د انسان زندگی دا ټوله په آخري خاتمه باندې ولاړه ده کله چې د انسان آخره خاتمه په ایمان کې شي د دنیا نه په ایمان کې رخصت شي دا کس کامیاب دی د ټول زندگی دارو مدار دا په آخري خاتمه باندې ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالخواتیم د انسان ټوله زندگی دا په خاتمه باندې ولاړه ده هر انسان لا په خپل عمل کې اخلاص هغه پیدا کول فکر دي اسینه چې انسان په دنیا کې عمل کړی وي ځان استړی کړی وي او اخیره خاتمه دا غي خراب شي د دنیا نه د کفر په حالت کې لاړ شي لکه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کسو د پیغمبر سره په جهاد کې شریک او ډېر بهادر ډېر شجاع ډېر کافران هغه مردار کړل صحابه کرام د هغه د شجاعت او د هغه د بهادرۍ نه داسې حیران شول نبی علیہ السلام او فرمایل اما انه من اهل النار دا کس دا جهنمی دی دا د اور والو نه دی صحابه دا سي تعجب وکړو چې دا څنګه د اور والو نه کې دي سره د دې نه چې دا د الله فلار کې jihad کوي قتال کوي د الله د دشمنانو سره جنگ کوي ډېر کافرانه مردار کړل دا څنګه جهنمی کې دي په دې کې یو صحابي پاغه پسې ورپسې شو
چې نبی علیہ السلام خو پیشنګوئی ورکړل چې دا کس جهنمی دی زه ګورم چې دا کس څنګه عمل کوي په دې کې دغه انسان هغه زخمی شو په جنگ کې او د زخم برداشت هغه را نوړو نو خودکشي وکړه ځان په خپل تور باندې مړ کو بیا هغه صحابي راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه گواهی ورکوم چې دا الله حق رسول دی زکه تا چې کوم خبره وکړه چې دا کس دا د اور والو نه دی زکه دې داسې عمل وکړو چې باغې سره دا انسان اور ته داخل شو نو دغه انسان عمل وکړو بهترین عمل وکړو د الله په لار کې جنگ وکړو لیکن په خپل عمل کې مخلص نه و پای کې اخلاص نه و د هغې د وجې نه اخره خاتمه خراب شوه د دنیا نه د کفر او د شرک په حالت کې لاړ په عمل کې اخلاص نه نو هر مسلمان نه پکار ده چې په خپل عمل کې اخلاص پیدا کړي اسنه چې دا غلط نیت د وجې نه د هغې خاتمه خراب نشي بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی به د جنتیانو عمل کوي نیک عمل به کوي منځ به کوي روژه به نیسي جهاد به کوي حج به کوي خلکو ته به ښکاري چې دا نیک عمل کوي لیکن هغه به د اور والو نه وي ځکه د هغې په عمل کې به اخلاص نه وي د الله دپاره به نه وي د نورو اغراضو دپاره به وي دارنګې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی اب د جنتیانو عمل کوي تر دې چې د انسان او د جنت په منځ کې به د یو ګز په مقدار باندې فاصله پاتې شي جنت ته به دومره ورنږدې شي خو په تقدیر کې به الله رب العزت دغه انسان کافر لیکلی وي نو هغه تقدیر به پرې رامخکې شي ایسته به داسې عمل وکړي داسې کار به وکړي چې اخره خاتمه د هغې خراب شي د کفر په حالت کې د بې ایمانۍ په حالت کې به د دنیا نه رخصت شي ټوله زندگی به په اسلام کې په ایمان کې تیره کړي لیکن په آخر وخت کې به داسې عمل وکړي چې د هغې د وجې نه به د هغې خاتمه د هغې اعمال برباد شي نو د خاتمې نه بېغمه کېدل نه دي پکار بلکې د هغې غم پکار دی د هغې دپاره دعاګانې غوښتل پکار دي چې الله رب العزت زمون آخر خاتمه ته خیر کړي د دنیا نه د ایمان په حالت کې رخصت شي کله چې انسان په دنیا کې داسې ژوند تیری چې دا ګناهونو نه ځان ساتي د الله نافرمانی نه کوي د الله اطاعت کوي نو دغه انسان آخره خاتمه هغه ښه کېدی شي او کله چې یو انسان دی بېغمه دی گناهونه کوي د الله نافرمانی کوي نو په دغه انسان باندې دا خطر دی چې دا د دنیا نه د کفر او د بې ایمانۍ په حالت کې لاړ شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله کله چې الله رب العزت یو انسان ته د خیر اراده وکړي نو هغه استعمال کړي صحابو ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله الله یو انسان څنګه استعمالوي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغې له توفیق ورکړي د نیک اعمالو مخکې د مرګ نه مخکې دغه انسان ته الله رب العزت د عمل صالح د نیکو توفیق ورکړي نو دا د الله استعمال د دغه انسان دی په خپل طاعت کې دارنګه دغه آیات کې د سورۃ ابراهیم آیات ته پای کې الله رب العزت فرمایي یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت مؤمنان الله مضبوطی په دنیا کې فلا اله الا الله باندې په دې باندې ثابت پاتې کوي په حیات الدنیا وفي الاخره هم په دنیا کې او هم په آخرت کې په قبر کې او په محشر کې الله مؤمنان مضبوطی په توحید باندې هم په دنیا کې او هم په آخرت کې او هم په قبر کې ويذل الله الظالمین او خطا کوي الله ظالمان کافران مشرکین
ويفعل الله ما يشاء او الله کوي چې څه وغواړي. نو چې کوم مؤمنان دي په ایمان باندې کلک ولاړ دي استقامت اختیار کړی دی نو الله رب العزت دغه انسان په دین اسلام او په کلمه توحید باندې باقی پاتې کوي دا غي نه اړي دا غي اخیره خاتمه په ایمان کې وي. بیا د حسن الخاتمه چې د انسان اخیره خاتمه په ایمان کې شي د دنیا نه د ایمان په حالت کې لاړ شي دا غي د پاره اسباب دي. په قران او حدیث کې چې کله انسان دغه اسباب اختیار کړي نو الله رب العزت دغه انسان لا د زنکدن په وخت کې د کلمې طیبه توفیق ورکړي. حدیث کې راځي د چا چې اخیره خاتمه فلا اله الا الله باندې شي نو دا انسان به جنت ته داخليږي او څوک چې جنت ته داخل شي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. څوک چې د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو نو دا کس کامیاب شي. هغه د لپاره اسباب دي چې کله د اسباب انسان اختیار کړي نو الله رب العزت داغه ایمان ته خیر کوي. د دنیا نه د ایمان په حالت کې هغه رسخته او دغه قیمتي سرمایه داغه نه اخلي. پای کې اوله سبب هغه اخلاص پیدا کول دي په خپل عمل کې. خپل عمل کې اخلاص صدق النیه خپل نیت خالص کول دارنګي سړی ګناه پرې دینو په صدق سره توبه وستل چې داسې انسان وینو د هغه اخیره خاتمه په ایمان کې کېدې شي. د دې مبارک یو واقعیا په بنی اسرائیل کې یو سړی او قاتل یو کمسل انسانان هغه وجلو نو د یو راهب خواله راغی د یو پیر خواله راغی هغه پیر ته ویل چې ما یو کمسل انسانان وجل دي زما د پاره توبه شته چې توبه وباسم الله ته ما ته دغه ګناه الله معاف کړي. هغه ورته ویل چې نه ستاسو لپاره څه گنجائش نشته تقاتل النفس تا انسانان وجل دي بے ګناه ستاسو علاج نشته ده. نو داغه د پاسه دغه راهب او دغه پیر هغه هم قتل کو سل کسانه پورا کړل. بیا ورته چاوي چې په دغه بل علاقه کې یو عالم دی یو فوها انسان دی هغه خو لاړ چا هغه به څه طریقه وخایي چې کله لاړ هغه ته نو هغه ته ویل چې الله رب العزت غفور رحیم دی ګناهونه معاف کوي غټ غټ ګناهونه تا دغه سل کسان وجل دي الله ته توبه وباسه په اخلاص سره توبه وباسه او دغه علاقه دې پرې راځه په دې علاقه کې ماحول خراب ته الته بنو وسیږي دغه علاقه کور کله دې پرې بل ځتا پلان کې کلی تلاړ چرچاته نیکان انسانان وسیږي. هغه په صدق سره توبه وستا او روان شو دغه علاقې نه په لار کې هغه باندې مرګ راغی نو دوه قسم ملائکه هغه ته حاضر شو یو د جهنم چې کوم ملائک دي او کوم چې د جنت ملائک دي. د دوه ملائکو لانجر اغلل یو ویل چې زه روح اخلم دا کافر دی ځکه دې سل کسان وجل دي بے ګناه او چې کوم د جنت والا ملائکو هغه ویل چې د دینه به موږ روح اخلو ځکه دې توبه وستې ده. په دې کې دریم غړي ملائک راغلل د دې فیصله لپاره دیو ته ویل چې تاسو د دې مړي هغه مسافت هغه ناب کوي چې دا دغه نیکانو کلی ته نږدې ونو دا به جنت والا د دینه کوم د جنت ملائک دي کوم د رحمت ملائک دي هغه به روح اخلي او کدا مړی دغه خپل کور ته د خپل علاقې ته نږدې ونو بیا چې کوم د جهنم کوم ملائک دي د عذاب هغه به روح اخلي. په بل روایت کې راځي چې الله رب عزت چې کوم د نیکانو طرف علاقه او هغه ورته لنډکل د ازمکه ورته لنډکل چې کله هغه د ازمکه ناپ کړل نو دا انسان د نیکانو علاقې ته نږدې ونو چې کوم د جنت او د رحمت ملائکو هغه ته روح واغستو. په دې کې مقصد د انسان کې اخلاص او توبه وستي او صدق سره خپل ګناهونو نه په عمل کې اخلاص او صدق او الله رب العزت دغه اخیره خاتمه په ایمان کې کړل د دنیا نه په ایمان کې لاړ. دا اوله سبب دی خپل عمل کې اخلاص پیدا کول چې کله د چا په عمل کې اخلاص وي دغه اخیره خاتمه هغه کې دی شي. دویم سبب او د حسن الخاتمه
اتباع د رسول علیه السلام او دارنګ د الله د کتاب د قران کریم اتباع کول دي. کله چې انسان د قران او د حدیث اتباع کوي دا غیر تابعداري کوي نو الله رب العزت دا انسان اخره خاتمه په ایمان کې کوي او د دنیا نه د ایمان په حالت کې هغه تللی شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای زه خو روان یم او په تاسو کې دوه سيزونه پرېدم چې کله تاسو په دغه دوه سيزونو باندې منګولې ولګوي هغه ټینګ راونی سي هغه باندې عمل شروع کړئ نو تاسو په هیڅ چیرې گمراه نشئ. چې یو د الله کتاب دی بل زما سنت دی. چې کله تاسو د الله کتاب او زما سنت لک راونی سي په دې باندې عمل کوئ نو تاسو په هیڅ چیرې گمراه نشئ. چې کله انسان او مسلمان قرآن او په حدیث باندې عمل کوي دا انسان هیڅ چیرې نشي گمراه کېده. د دې اخره خاتمه په ایمان کې وي. دارنګه الله رب عزت فرمایي فإما يأتينكم مني هدى کراشي تاسو ته زما د طرفنا یو هدایت کوونکی کتاب یا یو رسول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى چا چې زما د هدایت زما د رسول یا زما د کتاب تابعداري وکړه داغه اتباع وکړه نو فلا يضل ولا يشقى نه به گمراه شي نه به بدبخت شي. دارنګه امام مالک رحمه الله فرمای د سنت مثال دا پشان د نوح علی السلام د کشتی دی. څوک چې په دغه کشتی کې سوار شو دي نو هغه له الله نجات ورکړی د غرقېدلو نه د ډوبېدلو نه الله محفوظ ساتلی دي او کوم انسانان چې داغه نرسته پاتې شوی دي نو الله غرق کړل. د سنت مثال پشان د کشتی د نوح علی السلام دی. چا چې سنت طریقې باندې عمل کوو سنت طریقې کلک راونی وینو هغه به بچ کېږي د عذاب نه د هلاکت نه. او څوک چې د سنتو طریقو نرسته پاتې شو داغه مخالفت کوي په هغه باندې عمل نه کوي دا انسانان به غرق کېږي دا غوي اخیره خاتمه به خرابېږي. دریم نمبر سبب او اسباب د حسن الخاتمه کې چې انسان اخیره خاتمه هغه خشي. دریم نمبر سبب د پنځه وخته منځونو پابندي کول دغه اهتمام کول د پنځه وخته منځونه په خپل ټایم باندې کول پای کې خشوع کول د غیر رکوع سجده قومه جلسه برابر کول. چې کله انسان د پنځه منځونو پابندي کوي د جمع اهتمام کوي په خپل ټایم کې کوي رکوع سجده برابر کوي نو دغه اخیره خاتمه په ایمان کې وي. د دنیا نه د ایمان په حالت کې رخصتيږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي پنځه منځونه د الله رب العزت فرض کړل. چا چې خسته او د سو کو د سنت موافق او دغه منځونه په خپل ټایم کې وکړل په اول وخت کې وکړل او رکوع سجده یې برابر وکړل پوره وکړل د الله سره د دې انسان لوز د وعده ده چې الله رب العزت په دې انسان ته بخنه کوي ګناهونه ورته معاف کوي. دارنګه د مانځن وروسته په جمعات کې ټایم تیرول ذکر اسکار کول تلاوت کول دارنګه د مانځن وروسته چې کوم اسکار دي هغه کول داغه اهتمام چې څوک نو داغه انسان اخیره خاتمه په ایمان کې کېدې شي. او څوک چې د مانځه اهتمام نه کوي یا اړوکه هم نه نو هغه باندې دا خطر شته چې داغه اخیره خاتمه خراب شي او د ځنګدن په وخت کې دا ګډي وډي وي کنځلي وي کې ګډي وډي وي د کلمې طیبین هغه محروم شي اخیره خاتمه په کوپر شي. څوک چې د منځ اهتمام نه کوي خپل ټایم نه کوي دا غیر رکوع د سجدي اهتمام نه کوي نو هغه باندې دا خطر شته دا خطر شته چې دا غیر اخیره خاتمه هغه د کوپر په حالت کې شي. بل سبب اسباب د حسن الخاتمه کې د غټو ګناهونو نه ځان ساتل. چې کوم غټ ګناهونه دي الله رب العزت فرمای ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه کتا سمن شوي دا غټو ګناهونو نه نکفر عنکم سیئاتکم زبتاس ته واړه ګناهونه معاف کړم. چې کله انسان د غټو ګناهونو نه منشي لکه شرک ول الله سره غلا کول
زنا کول، دروغ ویل، غیبت کول، پچا باندې بدنامه او بهتان لګول، داسې نور غټ غټ ګناهونه چې د هغې نه انسان منع شي، نو الله رب العزت د هغه چې کوم صغایر ګناهونه دي، واړه ګناهونه دي، الله یې ورته معاف کوي. وندخلکم مدخلا کریما، الله فرمایي چې کله تاسو د غټو ګناهونو نه منع شئ نو زه به تاسو ته واړه ګناهونه معاف کړم او تاسو به جنت ته داخل کړم. بل سبب څلورم نمبر هغه استقامت ته په دین باندې چې انسان دین اسلام قبول کو، عقیده د توحید قبول کړل، سنت تابعداري قبول کړل او په دې باندې ټینګ پاتې شو، د دینه بیرته مرتد نشو، وانه وړېدو، په دین اسلام باندې مستقیم پاتې شو، نو د دې انسان اخره خاتمه هغه کېدې شي. دارنګې په دې عقیده د توحید او په دې اتباع د رسول کې د چا د ملامتیا نه ریږي. دارنګې د کافرانو سره دشمنی کوي، د هغوی سره بغض کوي، د هغوی سره دشمنی کوي، د هغوی نه نفرت کوي. دارنګې د الله په لار کې جهاد کوي. دا کارونه چې څوک کوي نو د دې انسان اخره خاتمه په ایمان کې کېدې شي. لکه الله رب عزت فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله، هغه کسان چې دا خبره کوي چې رب زمون الله دی، ثم استقاموا، او بیا په دې خبره باندې ټینګ پاتې شي، د چا د خبرونو نه متاثر کېږي. تتنزل عليهم الملائکه، نازلېږي په هغوی باندې ملائک، په دنیا کې هم، په وخت د ځنکدن کې هم، او دارنګې د قیامت په ورځ هم. او دا به ورته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا، یریږئ ما او غمجن کېږئ هم ما، او خوشحاله شئ په جنت سره. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، او په هغه جنت باندې خوشحاله شئ چې کوم وعده کړی شوی د ستاسو سره په دنیا کې. چې انسان په دین باندې مضبوط پاتې شي، وانه وړي، مرتد نشي، نو په وخت د ځنکدن کې به هم ملائک راځي، دې ته به تسلی ورکوي. دارنګې په قبر کې هم، په محشر کې هم. دارنګې بل ځای کې الله رب عزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه، ای ایمان والو که په تاسو کې څوک مرتد شو د خپل دین نه، خپل دین اسلام یې پرېښود، نو فسوف یأتی الله بقوم، الله به داسې قوم پیدا کړي، داسې کسان به الله راولي، یحبهم، چې الله به هم د دې سره محبت کوي، ویحبونهم، او دوی به هم د الله سره محبت کوي. اذلة علی المؤمنین، په مؤمنانو باندې به نرم وي، په خپل منځ کې به مینه محبت ساتي. اعزة علی الکافرین، او په کافرانو باندې به سخت وي، د کافر سره به دشمنی کوي، د هغې نه به نفرت کوي، د هغې سره به دشمنی کوي. یجاهدون فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کوي، قتال به کوي د کافرانو سره. ولا یخافون لومة لائم، او د چا د ملامتیا نه به نه یریږي، د ملامتګر د ملامتیا نه به نه یریږي، د دې پروا به نه کوي. چې داسې کسان دا صفات والوي، په دین باندې مستقیم وي، ټینګ وي، د کافرانو سره دشمنی کوي، مسلمانانو سره مینه محبت ساتي، د الله په لار کې جهاد کوي، او د چا د ملامتیا نه یریږي. چې کله دا په دین اسلام باندې عمل کوي، عقیده د توحید خپل کړل، اتباع د رسول کوي، خلق ورته وسوسه وراچي چې دروازه پوری ته دا عمل نه کړي، وسې شروع کو، مخکې ته په حق باندې وي، چا د ملامتیا نه نه یریږي. ډېر خلق دي چې سم دین ته ناراضي، عقیده د توحید ته ناراضي، اتباع د رسول ته ناراضي، د خلقو د ملامتیا نه یریږي. خو ورته پته ده چې دا هر څه حق دي، عمل پې نه کوي، خلق به وایي د دې نه یریږي، د دې ملامتیا نه. د مؤمنانو په صفت کې راځي چې مؤمنان هغه کسان چې د چا د ملامتیا پروا نه کوي، د هغې نه یریږي. داسې انسانان د هغوی آخره خاتمه هغه په ایمان کې کېدی شي. دارنګې بل سبب د حسن الخاتمه هغه ډېرې صدقې ورکول دي، خیراتونه کول دي، صدقات کول دي. حدیث کې راځي، ترمذی حدیث دی، ان صدقه لا تطفئ غضب الرب، صدقات خیراتونه دا د الله غصه سړی، وتدفع میتة السوء، او ناکاره مرګ هغه دفع کوي. چې کله انسان صدقات کوي، خیراتونه کوي،
نو دا غد ناکار او د بد مرګ نه الله محفوظ ساتي د هغه اخیره خاتمه هغه په ایمان کې کېدی شي او دا خبره په دې آیات کې هم ذکر ده الله رب عزت فرمایي فاما من اعطى چا چې ورکړه وکا دا الله د پاره خپل مال ورکو خپل جان ورکو واتقوا تقوی اختیار کړه وصدق بالحسنى او د خې خبرې تصدیق وکړو نو فسنيسره لليسرى دې ته به مونږ لارې د اسانۍ کو د جنت لارې ورته اسانۍ دارنګه بل سبب په اسباب د حسن الخاتمه کې آغا سید الاستغفار ویل دي سحر او ماقام داغه التزام کول دي هغه په یقین سره ویل دي بخاری کې حدیث ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې سید الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت چې دغه مشهور دعا ده د سحر په ټایم کې چاو ویل موقنا بها پدا سه حال کې چې یقین کوم کې د پاغه باندې او د ورځې مړ شو نو دخل الجنه دا به انسان جنت ته داخلي دی دا د پیغمبر فیصله ده داغه د ذمہواری ورکي چې سید الاستغفار د ورځې د سحر په یقین سره ویل نو دخل الجنه دا انسان به جنت ته داخليږي او چې دا د ماخام ویل او د شپې وفات شو نو دا انسان به جنت ته داخليږي نو چې کله د سید الاستغفار سره اهتمام کوي او په یقین سره وایي نو داغه اخیره خاتمه هغه په ایمان کې کېدې شي دارنګي بل سبب او په اسباب د حسن الخاتمه کې چې کوم د خوب دعا ده مشهوره داغه اهتمام کول پکار دي کله چې انسانو د کېږي په دې کې مختلفې دعاګانې نقل دي په احادیث کې یو دعا به کې دا هم نقل لا کله چې دا دعا سره وایي اللهم اني اسلمت نفسي اليك تر اخره پوری حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د شپې ویره په دې شپه کې دا مړ شو نو مات علی الفطره دا په فطرت باندې په توحید باندې په اسلام باندې وفات شو بل سبب او په اسباب د حسن الخاتمه کې د اذان نرسته چې کومه دعا ده اللهم رب هذه الدعوه التامه کله چې انسان د اذان نرسته دا دعا وایي دغه اهتمام کوي نبی علیہ السلام فرمایي حلت له شفاعت یوم القیامه د دې انسان لپاره زما سفارش هغه جایز شي د قیامت په ورځ ځکه بعض انسانان به د پیغمبر د سفارش نه محروم کیږي او کوم انسانان چې د اذان نرسته دغه دعا وایي په پیغمبر باندې درود وایي پیغمبر د لپاره دعاګانې غواړي نو د هغې دپاره د پیغمبر سفارش هغه جایز کیږي په دې کې بشارت ته زیری دی په حسن الخاتمه باندې چې کله د دې دعا څوک اهتمام کوي نو د هغې اخره خاتمه به په ایمان کې کېدی شي بل سبب به دغې اسبابو کې چې کله انسان د اودس نه فارغ شي د اودس نه وروسته هم مختلفې دعاګانې ذکر دي یوه دعا پکې دا هم ده سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك کله چې د دې دعا اهتمام څوک کوي حدیث کې راځي چې د اودس نه وروسته دا دعا وویل نو دا به په یو چټۍ کې ولیکلی شي په یوه پاڼه به ولیکلی شي په هغه باندې به مهر ووهلی شي او دا ورته د قیامت په ورځ د انسان ته میلاویږي نو په دې کې دا باریکه اشاره ده چې د دې انسان اخره خاتمه په ایمان باندې وي دا انسان به د دنیا نه د ایمان په حالت کې رخصتېږي بل د اخري خاتمه د خرابتیا نه هغه یره پکار ده د هغې نه بېغمه کېدل نه دي پکار چې انسان د هغې نه بېغمه شي د هغې دپاره څه کار نه کوي څه دعاګانې نه غواړي نو کوم انسان چې د دې نه بېغمه وي د هغې اخره خاتمه به هغه د کفر په حالت کې وي د دنیا نه به بې ایمانه ځي خپل ایمان غم ورسره نه وي په دنیا کې د اخري خاتمې غم ورسره نه وي او کوم انسان سره چې د اخري خاتمې غم وي الله نه دعاګانې غواړي چې الله زموږ اخره خاتمه په ایمان کې او د کلمې طیبې توفیق راته راکړي نو الله رب العزت هغې له توفیق ورکوي الله رب العزت فرمایي افامنوا مکر الله آیا دا خلق د الله د مکر نه په امن کې دي فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون د الله د مکر نه نه بېغمه کېږي مګر هغه کسان چې هغه تاوان والدي نو څوک چې د الله د مکر نه د الله د عذاب نه بېغمه وي نو دا کس تاواني دی
د دې مفهوم بیا دا دی څوک چې د الله د مکر نه یریږي د الله د عذاب نه یریږي د الله د پکړ نه یریږي نو دا کس دا پتاونیانو کې نه دی دا به کامیاب وي ابو دردا نه نقل دی هغه فرمایي چې څوک د خپل ایمان نه بېغمه کېږي مګر د هغې نه دغه ایمان اخیستلی کېږي کوم انسان چې د خپل ایمان نه بېغمه وي د خپل ایمان غم ورسره نه وي نو د هغې نه دغه عظیم نعمت هغه اخیستلی کېږي او د کوم انسان سره چې د خپل ایمان غم وي نو الله رب العزت هغې د دې عظیم نعمت نه محرومه کوي ابن القیم فرمایي چې د متقیانو ملا هغه ماته کړله خوف الخاتمه متقیان چې کوم دي هغوی د آخري خاتمې نه یریږي خوف د آخري خاتمې یره د آخري خاتمې د متقیانو ملا ماته کړله کم چې صحیح متقی وي د الله نه یریږي تقوا پکې وي نو هغه به د آخري خاتمې نه یریږي بېغمه کېږي به نه بلکې په غم کې به وي کله چې انسان دغه اسباب هغه اختیار کی نو امید شته د الله نه چې الله رب العزت به د هغې اخره خاتمه هغه په ایمان کې کړي او د کلمې طیبې توفیق ورکړي په وخت د ځنکدن کې نبی علیه السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې آخري خبره په دنیا کې لا اله الا الله شي دا به جنت ته داخليږي او الله رب عزت فرمایي فمن زحزح عن النار څوک چې د اور نه بچ شو و ادخل الجنه او جنت ته داخل شو فقط فاز دا کامیاب شو د اور نه سړی بچ او جنت ته داخل شي دا کامیابی ده لویه کامیابی ده الله رب العزت زمون ایمان ته خیر کی په وخت د ځنکدن کی او کلمت طیبه دې مونږ ته را نصیب کی دا کم اسباب چې مونږ هغه بیان کړل الله رب العزت د دې اسبابو د اختیارولو توفیق الله مونږ راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال ربنا تبارك وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سكون برابر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي